السلام علیکم. یوه شیبه د ځان سره تصور وکړئ. تاسو په یو داسې ښار کې پیدا شوي چې هم هلته مو خپل اول قدم اخیستی وي. هم په همدې وطن کې سکول ته تللی یئ. هم په دغه کوڅو او بازارونو کې مې لوبې کړې وي او لوی شوي یئ. ستاسو دوستان او ټول ژوند له همدې ځایه سره تړلی وي. خو یوه ورځ څوک درته ووایي دا ستا وطن نه دی، اوس باید ته لاړ شې. نن به موږ سیاست نه کوو، نن به د یو انسان کیسه کوو، د هغه زرګونو افغان کورنیو کیسه چې ماشومان په پاکستان کې پیدا شوي خو اوس داسې هیواد ته لیږل کیږي چې هغوی ورته خپل کور نه وایي. نو پوښتنه دا ده، که د یو ماشوم ټول عمر په یو هیواد کې تیر شوی وي نو اصلي کور یې کوم یو دی؟ زما د دې ویلاګ مقصد د خپل هیواد پاکستان د فیصلې مخالفت نه دی کول، بلکې غواړم د دې مسلې هغه انساني اړخ ته هم وګورو چې ډېر کم پرې خبرې کیږي. موږ به د پاکستان دریځ هم واورو، نړیوال اصول به هم وګورو او د هغو کورنو خبرې به هم واورو چې ژوندونه د دې فیصلې یعنې د پریکړې له امله بدل شوي دي. د تیرو څو ورځو راسې زه پرله پسې هغه سیمو ته ځم چې پخوا به افغان کورنۍ پکې اوسېدلې. اوس هلته یو عجیبه چوپتیا ده. د ورځې هم ډېر افغان نارینه له کورونو نه راوځي. د ډېرو خلکو ویره دا ده چې هسې نه ونیول شي افغانستان ته ولېږل شي. په همدې موده کې ما له ګڼو افغانانو سره مخامخ خبرې کړې دي. ځینو په سوشل میډیا خبر نظر را سره شیر کړی دی، ځینو راته ټلیفون کړی دی او ځینو ما سره مخامخ خپلې کیسې شریکې کړې دي. ځینو راته سختې خبرې هم کړې دي، خو زه ترې خفه کېږم نه، ځکه زه پوهېږم چې د هغوی حالت او ذهني فشار ډېر زیات دی. خو ډېر داسې خلک هم وو چې خپله خبره یې په ډېر ادب او منطق وکړه. په هغوی کې یو احمد ضیا هم و. د ده خبرې راته ډېرې درنې او غمجنې ښکاره شوې. هغه ویل ټول افغانان یو شان مه ګڼئ، موږ سوداګر خلک یو، زموږ یوازې د خپلې کورنۍ شمېر نږدې 12 یا 1400 کسانو ته رسیږي. زموږ ډېرې همدلته په پاکستان کې پیدا شوي دي. نه مو جرم کړی دی، نه مو داسې څه کارونه کړي چې ریکارډ شته. که حکومت وغواړي نو موږ ته دې د اوسېدو قانوني لاره پیدا کړي، چاته دې خپل شهریت ورکړي او سوداګرو ته دې د قانون له مخې د اوسېدو اجازه ورکړي. ما احمد ضیا ته وویل ستا خبره په خپل ځای، خو د پاکستان د خلکو اندېښنې هم رښتینې دي. پاکستان څو ځله ویلي چې د دې په ضد په ځینو بریدونو کې له افغان خاورې د فعالو وسلوالو ډلو نومونه راغلي دي. همدارنګه په پاکستان کې او په یورپ کې داسې پیښې هم شوي دي چې ځینو کسانو د پاکستان په ضد نارې وهلي یا د پاکستان بیرغ سپکاوی کړی دی. ما ترې وپوښتل د دې هر څه په اړه ته څه وایې؟ احمد ضیا وویل زه د هر افغان له اړخه جواب نشم کولی، خو دومره ویلی شم چې ټول افغانان یو شان نه دي. ډېرې خلک جګړې نه بلکې په آرام ژوند غواړي. زما د پلار قبر هم په پاکستان کې دی. زه افغانستان نه پیژنم ځکه چې زما ټول ژوند دلته تیر شوی دی. د هغه خبرې مې واورېدې او بیا مې له ځانه یو پوښتنه وکړه. د یوې خوا د پاکستان امنیتي اندېښنې دي او د بلې خوا داسې کورنۍ دي چې د خپل ټول عمر کور پرېږدي. شاید تر ټولو غوره لاره دا وي چې مجرمین له بې ګناه خلکو نه بیل کړی شي. هغه څوک چې جرم یې کړی دی قانون دې ورسره خپل چلن وکړي، خو هغه ماشومان او کورنۍ چې ټول عمر یې دلته تیر کړی د هغوی حالت هم باید په نظر کې وساتل شي. په اخره کې یو پوښتنه پاتې کیږي، آیا داسې حل ممکن دی چې هم د پاکستان امنیت سم شي، هم قانون خپل ځای ولري او هم د بې ګناه انسانانو ژوند ونه نړیږي؟ تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه. د الله په امان.